موجوده چار چاپیر د سیلاب اوازې دي سواد طرفونه وګوره کالام وګوره داسې کویټه وګوره مختلف علاقې دي هغه ټول د سیلاب د اوبو لاندې ګیرې شوي دي اوس دا د الله رحمت دی که عذاب یقینا دا عذاب دی اوس د دې عذاب لار بندولو دپاره رب العالمین موږ او تاسو ته د توبې دروازه اوس هم پرانیستې پرېښې ده نن په اخلاص سره توبه وباسئ قرآن پاک کې الله رب العالمین موږ او تاسو ته د توبې د ویستلو حکم راکوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبة نصوحا رب العالمین تا پخا او کلک توبہ اوباسے توبہ واحد دا سے لار دا ددے پا برکت دا بنیادم ټول لوی واړو ګناهونه معاف کیږي په بنده باندې د الله رب العالمین د طرفنا وقتی طور کم پریشانه او تکالیف راغلی وي واحد توبه داسې عمل دی چې د هغه پریشانو او د هغه تکلیفونو مخنیوي کولی شي رب العالمین په توبه کې ډېر لوی طاقت او ډېر لوی قوت اخودلې ده یو بنده همیشه د پاره جهنم ته دتلو جوګوي د همیشه د پاره د رب العالمین فیصله وي چې دا بنده جهنم ته بځي توبه کې دومره زور دی چې داغي په برکت باندې بنده د جهنم دتلو فیصله شوي داغي باوجود را واپس شي جنت ته دتلو جوګه جوړ شي توبه یو ډېر لوی د کمال عمل دی انسان باندې راغلي څومره مصیبتونه وي د هغې دپاره دیوال او مخ بندي دا ټوله په توبه کې ده یو بنده په اخلاص سره توبه وویستله دا د دغې راغلي مصیبتونو دپاره مخه بندول دي ټول مصیبتونه به دفع شي ختم بشي تیره زمانه کې وخت په وخت رب العالمین پیغمبران د قوم د هدایت د پاره را لېږل بعضې قومونه نیکبخته وو هغې به د خپل کم پیغمبر چې راغلی و د هغه به یې ومنل او هغه پیغمبر سره تعاون او ملګرتیا به یې کوله او بعضې بدبخته قومونه وو هغې به د خپل راغلی پیغمبر هیڅ قسمه خبره نه منله هغه بدبخته به الله برماول حضرت نوح علیه السلام یو داسې پیغمبر دی 900 کاله نوح علیه السلام د الله په ځمکه د الله بندیانو ته د الله پیغام رسول دی یو بنده 900 کاله مسلسل د الله د دین د رسولو په کار کې مشغول او مصروفي ته اندازو لګوه چې د به دا پیغام کم ځای ته رسولی وي د هغې باوجود په قوم کې سنیکان خلکو اتیا کسانو هغوی د نوح علیه السلام پیغام قبول کو د الله رب العالمین بندگی شروع کړه او نور د نوح علیه السلام د دغه اتیا مرګرو نه علاوه چې څومره خلکو هغه ټول سرکشه وو د نوح علیه السلام تکذیب یې کوه نوح علیہ السلام سره زور زیاتی بیم کو نوح علیہ السلام بے وقت پا وقت پریشان کو نوح علیہ السلام تا بے تکلیفون رسول اگه تکلیفون نوح علیہ السلام پا خپل ځان باندې تیر کړي او برداشت کړي دي چې نوح علیہ السلام د دوی خلاف خیره کولو د پاره لاس مبارک نه دی اوچت کړي
نوح علیہ السلام د خپل قوم نه راه راست دراتلو امید ساتو شاید چې نن نی سبا به ایمان وروړي سبا نی بل سبا به ایمان وروړي داسې کله خو به ایمان وروړي پدې اسرا پدې امید باندې نوح علیہ السلام ډېر زمانه تیر کړې هغه قوم ټول ختم شو نوې قوم را پیدا شو نوې نسل را زلمی شو دغه نوې نسل نه حضرت نوح علیہ السلام د راه راست دراتلو امید پیدا شو کې دې چې پلار نکي نه راتل د نوسان وسی به راشي دی په پنه غلا روان شي ادا سے پنځه شپږ نسلونه نسل در نسل بدلیدل را بدلیدل او د هر یو نه نوح علیہ السلام امید ساتو کې دې چې پلار به کې ایمان نه وروړي دی به ایمان وروړي خو دې شپږو نسلونو کې چام ایمان وروړ او اخیری نسل پکې داسې و چې نوح علیہ السلام سره ډېر زیاتې شروع کړ غټ صادر به راواغشتو نوح علیہ السلام مره مبارک ته به واچو یو خوا بل خوا به راخ کو نوح علیہ السلام صاحب بند شو نه ساده بندېدو د لاسه بهوشي به پراغلا بهوش بشو یو شیبه به حرکت نکاو نه دغه سرکش قوم به وی چې غنی دی العیاذ بالله مړم کو بیا به پکور کې یو وخت داسې پرې خو دو او دا به خیالو چې بس دنه مونږ ځان خلاص کوم کو سو وخت چې به تیر شو نوح علیہ السلام هغه بهوشي به ختم شو واپس به خپل حالاتو کې راغی چې بار بروت بیا به وي قوم ته به تعلیم کو قوم به بیا دنه تنگ شو هغه به بیا سرکشي شروع کړ ظلم زیاتې به شروع کو نوح علیہ السلام دغه تکلیفونه هم د دین د خاطر برداشت کړی دي خو الله صبر کوي بعض وخت کې چې الله صبر پرېږدي او انتقام شروع کی او بیا الله منتقم ذات دی د الله انتقام هغه بیا عجیب وي رب العالمین باقی صبر نکو د نوح علیہ السلام په تکلیف باندې الله رب العالمین باقی برداشت نه کوي صبر یې پرې خو او دغه قوم باندې الله درې عذابونه راوستل یو عذاب دا چې مکمل په بارانونه بند کړل بارانونه چې بند شي قات بیا راځي او خلق لوګو تندو سره مخ شي ساروی عمر کیږي انسانان عمر کیږي بیا دا انسانیت مکمل ختميږي چې قات راشي یو عذاب نوح علیہ السلام په قوم باندې راغی چې باران بند شو دویم عذاب دا چې فصلونه ولا ختم کړل ساروی ولا ختم کړل قات چې راشي باران نکېږي زمکه کې چې کوم یو بیا استعمال شي ختم شي باقی د زمکه بم پخکته لاړ شي نو نه به ساروی پاتې کېږي نه به فصلونه پاتې کېږي او دریم عذاب الله د نوح علیہ السلام په قوم باندې دا راوستو چې په دغه وخت کې کومه زنانه د بچو د امید سره وي نو دا غوي بچي پیدا شو او د نورو خلکو د بچو د پیدا کېدو امید ختم کړ بس نن د بچو د پیدا کېدو سلسله موقوف شو دینه پس به الله نه پیدا کوي انسان خلکو به ډېر تکلیف برداشت کو او به نوې قات راغلي ساروي نشتا فصلونه نشتا آخر کې بچیم نو اوس دا عذاب کمه پورې چلېدلې دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا عذاب تقریبا 40 کالو پورې مسلسل چلېدلې دی 40 کال مسلسل باران ولاړ دی نه کېږي باران ساروی مړ شوی دي فصلونه ختم شوی دي نه کېږي شینکې او ساروی او د ښځو چې کم بچي شوي هغه د 40 کالو شو بیا چا د ماشوم جړه ونه رېده
نو خلک هم حیران دي کم چې دا ماشومان راغټ شو 40 کالو ته ورسېدل نو دوی خو په خپل زندګۍ کې نه باران لیدلی دی نه یې څاروي لیدلی دي او نه یې فصلونه لیدلی دي نه یې ماشوم پیدا کېدل لیدلی دي دوی چېرته د ماشومانو جړا نه ده اورېدلی نو دغه نوی نسل چې 40 کالو ته رسي نو د مشرانو به اکثر خبره کوله نن نس ډېره زمانه مخکې ډېر ښکلی موسم به باران به وشو نو چې باران لفظ به یې واورېدو نو دغه نوی نسل چې 40 کالو ته رسېدلي دوی ناشنا شوي باران یې نه پېژني مشرانو نه به یې تپوس کو باران څه ته وایي دومره ورسره الله ناشنا کړل د دوی په مخ کې چا به وی مخ کې به څاروي وو هغې نه به مونږ پی اخیستل وایي څاروي څه ته وایي او پی اخیستل څه ته وایي نیو لیدلی بیا د دوی مخ کې به چا وی الله به مونږ له ماشوم راکړه داسې خوشحالۍ به وي دی به وي ماشوم څه ته وایي ماشوم پیدا کېدل څنګه بالکل نا اشنا شو هېڅ نه خبره ترلو دا نعمتونه الله د دوی نه ایر کړل 40 کالو پورې مسلسل نه د باران شړقا اورېدلې ده نه د ماشوم جړا اورېدلې ده په دې عذاب کې 40 کاله تیر شو آخر کې په خپله باندې دوی ته احساس وشو ایمان نه وروړي او بیا هم څه ناڅه حل خو غواړي تکلیف کې ډېر زیات وخت تیر کو نوح علیه السلام لراغه نوح علیه السلام ډېر کمزوري شوی دی دا قوم ولراغه مونږ ته په خپل وخت ډېر تکلیفونه رسولي دي نن مونږ ته تکلیف ته نو پته ولګېده چې تا باندې به څه تیر شوي زمونږ دپاره سوال د الله نه وکړه دا 3 عذابونه دي چې الله پاکې اخوا کې یو خدا چې باران نه کېږي دویم دا چې فصلونه او څاروي ختم شو دریم دا چې زموږ نسل ختم شو بچی نه کېږي ماشومان نه پیدا کېږي اوس د دې 3 عذابونو دپاره د نوح علیه السلام نه قوم مطالبه کوي ته د الله نه سوال وکړه نوح علیه السلام دا نه وایي چې زه درته دعا کوم بلکې دوی ته خپل عملي او عمل ښیي بعضې کار به په دوا کې او بعضې کار دپاره په خپله به محنت او کوشش کې نوح علیه السلام دوی ته د محنت یو کار وښودلو رب العالمین فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا نوح علیہ السلام د خپل سرکش قوم ته وی تاسو استغفار وغواړئ د الله نه بخښنه وغواړئ انه کان غفارا چې سم کړی دی الله مهربانه بادشاہ دی او به بخښي دتا هغه غفور الرحیم ذات دی تاسو ته 3 مسلې دی باران نه کیږي څاروي ختم شو او نارینه اولاد نه کیږي نو چې استغفار ووایئ تاسو ډېر ډېر په کثرت سره نتیجه به لازم داره اوځي چې یرسل السماء علیکم مدرارا یو شان په شیبو شیبو په تاسو به باران را وورېږي ویمددکم باموال څاروي فصلونه مالونه هر څه به درکړي الله به دې مدد وکړي ته کثرت سره استغفار وبنین او نارینه اولاد مسله ده چې ماشومان نه کېږي ډېر اولاد به الله درکړي برکت به پکې الله درکړي د 3 مسلو حل په استغفار کې پروت دی او نوح علیه السلام له دا قوم هم د 3 مسلو دپاره راغلی دی خو د استغفار 4مې مسلې حل هم شته 4مه مسله دا چې آخرت کې بیا بخښنه غواړي الله به دې بخي او که وخي چې تا په کثرت سره په دنیا کې استغفار وي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا رب العالمین بتاسو الاخرت کې جنتونه درکې او ډېر ښکلي چینې او نهرونه به هم درکې د نوح علیه السلام سرکشه قوم دی د 3 مسلو دپاره راغلی دی د آخرت د مسلې نه غافله دی بې فکره دی خو الله پاک ورته فرمایي چې کثرت سره استغفار وی د دنیا ټول مشکلات دله ختموم او د آخرت مصیبت نه دم خلاصوم آخرت کې دته نجات درکوم نو معلومه شوه استغفار کې کمال پروت دی
استغفار کې ډیر برکات پراته دي. نن تاسو وګورئ د نوح علیه السلام په قوم باندې باران نه ورېدو، په دې قوم باران ورېږي. د نوح علیه السلام د سرکش قوم د خرابو عملونو نتیجه دا و څاروي ختم شو، په دې قوم کې وګورئ په څاروو کومه وبا راغلې ده او پاتې شو د بچو خبره. نو که نن تاسو وایئ چې زمونږ خو بچي کېږي عذاب نشته، ولې نه بیا هم عذاب شته؟ دا کم بچی چې ستا دی نو اصل کې ستا نه دی، ستا نه بني، ستا په کور کې ستا پیدا ستا بچی ستا خلاف لګیا، ته خو څه ووایه چې تا ته بیا ستا اوقات وښی، نو مطلب دا چې ستاسو بچي هم نشته. دا عذابونه دي. او پاتې شو د نوح علیه السلام په قوم باران نه کېدل، نو هغه عذاب. په دې قوم مسلسل باران ورېږي او د دې نه تکلیف رسي، دام عذاب. دا یاد ساتئ، اسلامي تعلیماتو کې دا یو تعلیم تاسو ته دی واضح وي چې کله باران وورېږي او د قوم ضروریاتو مطابق وورېږي، د قوم ضروریاتو د پاره کافي شو، د قوم ضروریات په پوره شي، دغه باران رحمت ویل شي. او کم باران چې داسې وورېږي چې د قوم په ضرورت پوره نشي یا دومره ډیر وورېږي چې د قوم ضروریاتو سره بنیاد ولو باسي، عذابي شکل اختیار کی، سیلابي شکل اختیار کی، نو دا بیا باران رحمت نه دی، دا بیا د الله عذاب دی. موجوده په خپل حالاتو نظر وکړي چې کومه خبره دی وورېدې په خپل زړه کې ځکه کومه خبره دی وورېدې خپل عملی شکل ولا ورکا، عملی جامه وته واغونده، عمل په وکتوبو باس الله نه بخنه غواړه. موجوده چار چاپیره د سیلاب اوازې دي، سواد طرفونه وګوره، کالام وګوره، داسې کویټ وګوره، مختلف علاقې دي، هغه ټول د سیلاب د اوبو لاندې ګیري شوي دي. او دا د الله رحمت دی که عذاب؟ یقینا دا عذاب دی. اوس د دې عذاب لار بندولو لپاره رب العالمین موږ او تاسو ته د توبې دروازه اوس هم پرانیستې پرېښې ده. نن په اخلاص سره توبه وباسئ. یقین وکړئ د فرعون نه چې کله موسی علیه السلام مخکې روانو، موسی علیه السلام ته په سمندر کې 12 لارې نه وې ورکړې، بېشکه ورکړې وې چې دریاب د موسی علیه السلام دپاره لار پرېږدي. دا سیلاب څه دی چې د الله په حکم اخوا کېږي بنا، ولې به ناخوا کېږي؟ خو کم از کم تم استغفار وایا، الله نه بخنه غواړه. او دغه سیلاب زدگان یا څونه خلک متاثرین دي دا غي د پاره سوال وکړه. رب العالمین دې د دوی په حال رحم وکړي. الله دې موږ هم د عذابونو نه وساتي. څوک چې په دې عذاب کې مبتلا او چا باندې سیلاب ورغلي، الله پاک دې حفاظت وکړي او دغه سیلابونه دې الله ختم کړي. پروردګار موږ خو کمزور خلک یو، موږ خو توبه وباسو، موږ خو دغه سیلابونو یا د نورو آفتونو مقابله نشو کولی چې یو عذاب ته به مخکې شو. نن د الله نه توبه وغواړئ، استغفار وغواړئ، معافي وغواړئ، الله بدا ارس ختم کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।